درې واړه په پروګرام کې موجود دي. نو د ټولو نه اول ورزو خپلې درنې خوږې محترم مې کلثوم بیبي او کلثوم زیب بیبي او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د سمینا قادر د ژوند په حواله باندې د هغې د کار په حواله باندې څه نظر شریکوي. بیبي تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی وو. الله مو خوشحاله لره ډګر صاحب، ستاسو اواز الله دې د ژوند درکړي، کامیابی هم نصیب شه. او نن چې دی نو نن زه بیا یو ځل ستاسو شکرګزار یم چې د خپلې قبیلې د یوې بلې خور د ژوند په هکله د هغې د منډو د هلو ځلو په هکله زه تاسو سره خپلې خبرې شریکوم. نو د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا نن زه د سمینا قادر مینه بیبي مینې تخلص دی، نو د دې حوالې سره چې زه کومې خبرې کوم نو دا زه د خپل نوي کتاب نه چې اوس چاپ شوی دی پښتني ملغلرې تحقیق او تنقید، نو د دې نه درته چې ما څه لیکلي دي د هغې باره کې نو هغه زه تاسو سره شریکوم او بیا به د هغې یو څو غزلې ستاسو مخکې وړاندې کوم. مهرباني وکړه بیبي. جی سمینا قادر نوم یې خپل بدل دی، دا یې ادبي نوم دی او هغه خپل نوم چاته معلوم نه دی، خو موږ یې چې پیژنو نو د سمینا قادر مینه په نوم باندې. سمینا قادر مینه د کال 1904 د جنوري په 6مه نیټه په سوات کې مینګو لنډي کس کې د شاه بخت منیر کره زیږېدلې ده. وړوکوالی سوات کې تیر کړی دی او د سیدانو د خاندان سره تعلق دی. پلار یې د پیرای مریدۍ سره تعلق لرلو او د رحمت شاه سایل صاحب چې دی نو دی د پلار ملګری او دغه وخت شاعران چې کوم مشرانو حمزه بابا، احمد فراز صاحب او نور کسان به ورسره ملاوېدو ته تلل راتلل. د سمینا قادر مشره خور چې دا نوشابه بیبي هغه د ټي وي، ریډیو او فلم نوموړی نوم دی. د پلار د مرګ نه پس د سوات پاڼ کلي ته راغلل او ټول ټبر دغلته اوسېږي. د سمینا قادر واده په 9 جومات کې شوی دی، نو ځکه د تعلیم نه نیمګړې پاتې شوه، خو د واده نه پسې پرایویټ دغه سلسله سر دوباره کړه او د علامه اقبال یونیورسټۍ پرایویټ BA وکړو. پلار یې ښه شاعر و. سمینا قادر په وړوکوالي کې د ټلویزیون یوه ډرامه کړې وه چې لا ماشومه وه ده، او بیا وروسته یې د ریډیو سره د انټرپرسن رشته جوړه شوه او دغه ریډیو پاکستان پېښور نه د دې سټارټ د ریډیو اخیستی او بیا وروسته د دې FM چینل وي لکه براک او یو بل، نو هغې کې هم دي ډېر وخته پورې د انټرپرسن خپلې دغه هلې ځلې کړي دي. بیا دغه چې د ادب سره تړلي نومونه خلک چې کوم د هغه وخت مشران نو هغې سره یې ناستې پاستې شوي دي. بیا دغه وجې نه د شاعرۍ شوق پیدا شو. نظم او نثر یې دواړه لیکلي دي. د ریډیو د پاره سکرپټ لیکلی دی او هغه وخت کې چې څه وړې ډرامهګۍ به وي مختلفې نو هغه یې لیکلي دي. بیا چې دا نو د سمینا قادر پلار اسلامیه کالجیټ کې نوکر شو او سمینا قادر 2 کتابونه چاپ دي. یو د سپېڅلې جذبې او چې دا په کال 2014 کې د ثقافت د محکمې له اړخه چاپ شوی او خپور شوی دی. دویم چې دی نو په دې دغه سپېڅلې جذبې چې دی په دې مختلفو مشرانو لیکل کړي دي، څنګه زمونږ په ادب کې دغه د یو روایت دی چې موږ د خپلو مشرانو لیکنه په خپلو کتابونو کوو. نو ډاکټر زبیر اسرت صاحب د سپېڅلې جذبې باره کې وایي چې سمینا قادر مینه شاعرۍ کې د ژوند د زیست، روزګار، غم، درد او کلهم انسانیت مسلې، مشکلات او په خصوصي توګه د ښځو د چاپېریال ګران کړاوونه او ستونزې چې کوم جوبل احساسات او جذبات تذکري بیان شوي دي د دې په شاعرۍ کې. نو په دغه حواله سره سمینا مینه په انسانیت دومره مینه چې د کل علم درد خپل تکلیف ګڼي او دغه خاصه د دنیا د هر شاعر او شاعرۍ ده چې د هر انسان غم جاړي، د امن سره مینه او د بدامنۍ نه کرکه کوي. بیا هم دغه کتاب باره کې یو بل نوموړی دی زموږ د ظاهر شاه صاحب، هغه وایي چې د سمینې کلام د یو حساس او باشعوره فنکار د زړه او ذهن کامیاب عکاسي کوي. هغې د خپل سماج، ماحول، روایاتو، تاریخي ژبو او د مرد و زن د تقابلي جایزې نه ښه خبرداره ده
هغه خپل پښتون او اسلامي ماحول نه صرف پیژني بلکې د هغې د ارتقا آرزو هم لري او تفریح آرزو هم لري. د ثمینه قادر په کلام کې د افغان ملت بهادري، میړانتوب او ننګ غورځنګ خبرې کوي او د رجایت او امید بلې ډیوې او سپرلي غوټۍ د هغې په کلام کې اوسېږي. نو دا د مشرانو د هغې د شاعرۍ په هکله باندې خبرې دي چې ما کومه شاعري د هغې د دواړو کتابونو کتلې ده یا ما هغه په بعضې محفلونو کې اورېدلې ده. نو د هغې لهجه چې ده هغه ډېره زیاته نازکه ده، د نازکې لهجې شاعره ده، محسوسۍ حساسه ده، نرمي او نازکیت هم د هغې د لهجې یو خپل فن دی چې هغه پې همیشه کار اخلي. او د تورو ترتیب شو یا د هغې فکري اسلوب شو شعوري شو، نو دا د هغې ځانګړي دي ځان له د هغې د شاعرۍ سره بې کچه مینه ده. نو دغه وجه ده چې انسان یو میدان ته وردن نشي، نو بیا د هغه فکري د تخیل الوت چې دی نو هغه هم اوچتېږي وخت سره. بیا په دې دوران کې په 2020 کې د هغې یو بله دغه راغلی وه، یو کتاب راغلی و د شاعرۍ زنځیر له شړنګ ورکوم. تاسو د دې دغه نه اندازه وکړئ زنځیر له شړنګ ورکوم. دغه زنځیر د غاړې هم کېدی شي، دا د خپو هم کېدی شي او دغه زنځیر د دروازې هم کېدی شي. نو دغه دپاره چې دی یو زموږ بل مشر دی هغه خبره کړې ده چې ثمینه غزل او نظم دواړه ډېر ښه لیکي. هجر، وصال، ناقراري، عشق، محبت، جانان، ژوند نه ګیلې او دا چې دي نو دا په هغې کې دي دا موضوعات دي او نور هم ګڼې موضوعات لري لکه چې په محفلونو کې موږ هغه ګورو نو هغه مختلف موضوع کا د تصوف ده، که هغه د مینې ده، که د عشق ده، که هغه د درد ده، د تکلیف ده، یا جړا ده یا خندا ده، هر څه هغې په شاعرۍ کې موږ وینو ګورو. او دا چې دا نو دا د وخت سره په دې ادبي میدان کې سرګرمي عمل د څنګه چې ما وویل چې په ریډیو پاکستان باندې د ماشوموالي نه د اول په ټي وي کې په ډرامه کې کار وکړو، بیا دا ریډیو پاکستان ته راغله. هلته کې ظاهره ده چې څوک مشرانو سره کیني پاسي ډېره زده کړه دې نه کوي. نو د هغې دغه د ژوند سفر یا بیا دا و چې د هغې نه علاوه د مشرانو نه د زده کړې د دغې د ډرامې هغه خاصیت چې کوم دی نو بعضې وخت چې هغه موږ وینو په خپل ژوند کې نو دغه جلک دغه نښه د هغې په خبرو یا په لهجه کې بنده ویني. او هغې د دې حسینه ګل بیبي سره د زیتون بانو بیبي سره سلما بیبي سره بیا هغه وخت کې یو تنظیم و د دغه په نوم باندې نوم یې رانه هېر شي لږ ساعت کې به راته یاد شي خو هغه نوم چې وومن رایټر فورم چې د هغې وومن رایټر فورم ابتدا چې شوې وه نو هغه زیتون بانو بیبي هغې باني مشرانو کې وه. نو هغه وومن رایټر فورم کې د خپلې ادبي هلې ځلې کولې په هغې کې د هندکو شاعرانې، د اردو شاعرانې، د پښتو شاعرانې دا ټول به پکې راجمع وو. د هغه حوالې سره سلما بیبي وایي چې موږ به ډېر غټ غټ پروګرامونه کول او لرې بدلون لکه دغه ادبي میدان چې کوم دی نو هغه د هغې خپل کړی دی ثمینې او د مختلفو خلکو سره د ناستې پاستې په وجه زما خیال دی دا د نثر هم لیکي د نثري دغه اوس یو را روان دی د افسانو یو کتاب نوم یې راته پته نشته خو داسې اورم د هغې د خپلې خولې وینا ده چې هغه د کتابي شکل د مرحلو نه تېرېږي. او بل دا چې دی نو بل یو دریم کتاب د هغې چې دی هغه وړنده بچو دی نو دا یې چې دی نو دا یې اوس د لږو ورځو مخکې چاپ شو. نو موږ دا وایو چې د هغې 3 کتابونه راغلي دي او هغه چې دي نو د 3 کتابونو مېرمن ده او 4 د افسانې دي. خو که نن مغموم صاحب وی نو زه خو ما وی چې مغموم صاحب به بیا دا وی چې یو بله پښتنه اردو پسې شوه نو دا ولې هغه اکثر د اردو ته اوچتوي که نه نو د هغې د دې افسانو دغه چې دی نه ژبه اردو ده د اردو افسانې کتاب یې را روان دی او شاعري د پښتو د 3 نو د هغې د شاعرۍ یا د دې حوالې سره خو زما خپل خیال دا دی چې د ثمینې شاعري چې څومره
ما 3-4 کتابونه د هغې وکتل د دې کتاب دپاره، نو په هغې کې زیاتره رومانیت دی، غلبه د رومانیت ته. بیا دا دی چې ارمان اچویلي د هغې ملګري دي او کله کله تصوف سره رومانیزدې شي، نو ګډوډ څیزونه هغې لیکلي دي، کله مینې ته شي، کله عشق ته شي، کله د چاپېرچل د پښتونخوا هغه چې کوم کړکېچن حالات دي هغې هم مخې ته راځي، نظم هم لیکي او غزل هم لیکي. او دا چې دین دا مختلف کیفیتونو سره دا بدلیږي را بدلیږي، او دغه کیفیتونه د لیدو وي، ځکه چې یو شاعر لیک کوي نو هغه څه محسوسوي نو هلې لیکي، خو چې بیا په قلم باندې ګرفت کې دی یو شاعر نو هغه محسوسات هغه ډېر زیات په قوت سره مخې ته بوځي. نو دغه زما په خیال د سمینې قلم ډېر مضبوط دی د حوالې سره، او د ګڼو احساساتو له کبله سمینه چې دا هغې ته د یو ښې شاعري مقام ورکړی دی او په قلم باندې ګرفت هم ښه مضبوط دی. نو دلته زه تاسو وخت به نن ډېر نه علم، چې به تاسو سره د هغې د 2-3 غزلې به زه تاسو سره شریکوم، تاسو ته به ډګر صاحب خپل اندازه وشي چې د سمینې د غزل انداز څه دی که نه. نو د غزل مطلع ده چې په غریبۍ کې مې خاني کړې ده، په غریبۍ کې مې خاني کړې ده، ما په خپل زړه حکمراني کړې ده، او ژوند مې د مینې په مدار ولاړ دی، ژوند مې د مینې په مدار ولاړ دی، ځکه ما مینه لا فاني کړې ده، او د یار ناموس خپلې حیا په خاطر، د یار ناموس خپلې حیا په خاطر مونږ له ازله قرباني کړې ده، او نه مې لاس ټیټ شو نه مې سر ټیټ و چاته، نه مې لاس ټیټ نه مې سر ټیټ و چاته، رب په ما دا مهرباني کړې ده، او مینې هغه خلک به څه خوشحال شي چا چې د رب نافرماني کړې ده. نو دا غزلې چې دی دا د دې سپېڅلې جذبې کوم چې د ثقافت محکمې له اړخه چاپ شوی دی، او هم د دې کتاب نه در سره یو بل غزل یو څو شعرونه شریکومه چې قدم چې رانه مخکې شي رهبر بللی کېږي، قدم چې رانه مخکې شي رهبر بللی کېږي، په مینه کې جانان خو د اصل سر بللی کېږي. او شعر دی چې په ویښه ټوله ورځ کې چې د ونه کړي تپوس، اوده ته اوازونه خو ضرر بللی کېږي، او زاره که زما شنه په جړاګانو شي نو څه پرې، زاره که زما شنه په جړاګانو شي نو څه پرې، دا دور که ستا د سترګو وي ګوهر بللی کېږي، او ګلونه چې را یو ځای شي غونچه شي ترېنه جوړه، ګلونه چې را یو ځای شي غونچه شي ترېنه جوړه، چې کاڼي کاڼي یو ځای شي په غر بللی کېږي، او چې څنګ کې چا سره وي ناست د مینې دلبر ښکلی، د هغې د طرف نه به درته مننه زه ووایم چې څنګ کې چا سره وي ناست د مینې دلبر ښکلی، نو بیا دغه وختونه په اختر بللی کېږي. نو د دې نه تاسو اندازه کولی شئ چې د دې مېرمنه د تخیل یا د هغې فکر یا بیا د هغې د لفظونو جوړښت څومره مضبوط دی. بیا زه تاسو ته د هغې د دې بل کتاب زنځیر له شړنګ ورکوم نه صرف یو غزل به درته ووایم چې دا غږ دی نوې نوې که ښکلا د نوې نوې، دا غږ دی نوې نوې که ښکلا د نوې نوې، نن جوړه دې محفل کې مشغولا د نوې نوې، خوشبویي د کشمالو پکې د هر لوري راغلی، خوشبویي د کشمالو پکې د هر لوري راغلی، نو ځکه نن خوشبویي ده دا بیدیا د نوې نوې، او چې تتې ملغلرې په بازار کې بیه نه کړي، چې تتې ملغلرې په بازار کې بیه نه کړي، راغلې رڼې اوښکې دي سودا د نوې نوې، او فراق کې د جانان مې خلک واړه پریشانو، فراق کې د جانان مې خلک واړه پریشانو، وصال پسې راغلي دنیا د نوې نوې. نو د دغې د سمینې بیبي دا شاعري ما خو چې څومره هم دا 2 کتابونه د هغې وکتل ډېر زیات ښکلي، ډېره غرقه شاعري او غرق فکر سوچ. بیا دا زنځیر له شړنګ ورکوم او سپېڅلې جذبې، د دې نه بیا دا بل ورن د بچو بې زیات ښي، ځکه چې انسان
زما خپل دغه دا چې فکر عمر څومره زیاتېږي نو هغې سره تخیل وسعت خوري او هغې سره خیالات هم پخته کېږي او په لیک باندې د انسان کمانډ هم راځي. نو دا به د هغې درېیم کتاب ورنده بچو دی چې دین دا به د نورو نه ډېر زیات ښکلی او دغه شعري مجموعې چې دي نو مختلفو خلکو ډېرې خوښې کړي دي، ډېر لیک پې شوی دی. او زما چې کله ثمینه بیبي زه څنګه پېژنم نو هغه د 2008 نه زما ورسره لیدل کتل شوي وو، کله چې ما وومن رایټر فورم کې د ممبرې په حیثیت باندې کار شروع کړو. زه لاړم ناسته پاسته مې شوه، نو دغه وخت کې هر وخت به موږ یو بل لیده، یو ځای ناسته پاسته، یو ځای ګرځېدل. خو کله چې په 2019 کې موږ د پښتنو میرمنو لیکوالو خویندې ادبي لښکر خال تنظیم جوړ کړ، نو دغه ځای کې بیا زموږ لارې جدا شوې. او دغه د پښتو ادب چې دی د خویندې ادبي لښکر خال چې دی نو زموږ مشران دا وایي چې دا د پښتو ادب او پښتو معاشرې لومړی د ښځو تنظیم دی چې د ټولې صوبې بلکې د ټول پاکستان نه موږ چرته پښتني دي نو هغه په کور کې دننه دي او که بهر دي نو موږ ځان سره د وټساپ په لیکه باندې اغوستي دي. او د دې خال تنظیم دی دا خویندې ادبي لښکر خال پښتونخوا، نو د دې صدارت زما دی او سرپرست چې دنده پروفیسر ډاکټر سلما شاهین بیبي ده او مور بیبي زیتون بانو دی الله وبخي، ما د دې تنظیم د مشاورتي کمیټې په حیاته سرپرسته وه. بیا دغلته زمونږ د تګ لارې چې کله جدا شوې نو په خفګان خو پېدې ځکه چې یو پښتنه زمونږ د اردو بل تنظیم کې لګیا د خپل د ژوند ورځې شپې تېرې، خو بیا خوشحالۍ خبره دا ده چې منزل زمونږ یو دی، یوې ژبې خدمت کوو د مورنۍ. بس خبره صرف دا دومره ده چې زمونږ تنظیم صرف د پښتو ژبې د ادب دپاره میدان کې دی او د ښځینه پښتنې لیکوالې چې څومره دي او زمونږ ډاډ او مرام هم دغه دی، زمونږ مرسته هم دغه ده چې ټولې پښتنې په یو پلیټ فارم باندې مونږ جمع کړو او یو ځای مونږ پرمختګ وکړو. او د عزت او قدر په نظر زه ثمینې ته ځکه ګورم چې زمونږ پښتني ټولنه کې ساه اخیستل ګران دي، دلته قدم اوچتول ګران دي، دلته د کور نه بهر تلل ګران دي. نو په داسې حالاتو کې چې یو پښتنه راوځي او هغه د خپل فکر شمې خورۍ او رڼا ورکوي، نو زما په خیال دا ډېر د قدر او عزت وړ خبره ده. او د ښځو د نصیب بنیادونه خو هسې هم په تنګ نظرۍ کې ښودل شوي دي، نو ځکه زما خپله چې کوم د نظم نثر او د ژبې د خدمت فوکس دی نو هغه ښځه ده. او دغه د ښه زړه نظر زه په ثمینه کادر مینه باندې هم اچوم